دا غلوی نامینا چې بهونکې او مهربانه دی. السلام علیکم. دلته ناس زما درنو مشرانو کشرانو او په سټیج باندې ناس زمونږ مشر او د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن او د آیات محمد خان شهید جانشین او د ځوانانو سرلښکر سکندر آیات خان شیرپو ته سلام پیش کوم. او دلته ناس په سټیج باندې صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري ډاکټر فاروق افضل ته او د ډسټرکټ مومن تنظیم مشرانو ته سلام پیش کوم. کو تاسو وګورئ نو موږ قبایل د پاکستان د جوړېدو نه مخکې محروم او د پاکستان د جوړېدو نه پس هم اوس هم محروم یو. موږ به دا ویلې چې دا ایجنسي ده نو دا ترقي ځکه نه کوي. اوس خو دا په صوبه کې ځم شوه او اوس هم موږ هېڅ ترقي په سترګو نه لیدله. موږ په سترګو روغ یو، ړانده خو نه یو. موږ پکې دا تقریبا 80 کیلومتره مزل وکړ د پېښور نه چې دوی کوم باډر لګېدلی دی خوا د مومندو دا د اخري سر تر ورسېدو د باجوړه پورې دا صافو علاقه ده، خو موږ د ترقۍ هېڅ مو نه لیده. دلته که موږ وګورو نو دا ګیر چاپېره بلا شی جایداد پروت دی او د اوبو د لاسه مطلب دا دی چې دا اوس هم شاړ پروت دی. نو موږ هېڅ قسمه ترقي ونه لیدله. هغه زموږ ګناه چې کومه ده نو هغه زموږ خپله ده چې موږ دومره ناقابله امپیګان او منیګان لیږلي دي د شملو ته چې د هغوی له خو هېڅ چل هم نه ورځي. صرف دا یو چلو له ورځي چې لږ ډېر کاري په هغې باندې په یو بل باندې سټېګانې راوالي. ایم پی ای په ایم ان ای رالي او ایم ان ای په ایم پی ای رالي او سنیټر په ایم ان ای رالي او دا مسله جوړه شوې ده دلته مومندو کې. نور یو ځای کې هم نشته، صرف دلته په مومندو کې دا مسله ده. نو موږ هېڅ ترقي هم د دې د لاسه ونه کړله او موږ ډېر ناقابله کسان لیږلي دي او محکمو والا هم چل نه ورځي چې لکه مطلب د دې مومندو قوم د ترقۍ دپاره به موږ دا په دوی باندې دا بجټ څنګه لګو. تیر کالم دغه رنګې وشو، سخت کالم دغه رنګې وشو. بلا شی روپۍ اول خو د مرکز نه راځي نه، او که کومې روپۍ راشي نو هغه هم د دوی نه واپس لاړې شي. نو خو دا تاسو وګورئ دا ټولې محکمې چې کومې دي، کو د سي ان ډبلیو ده، کو د اریګیشن ده، کو د اګریکلچر ده، د هیلث ډپارټمنټ ده او کو د لایف سټاک ته، دې ټولو نه پیسې تیر کالم تللې وې او سخت کالم ته لاړلې، لیف شولې واپس ته لاړلې. دوی اربونه روپۍ کروڑونه روپۍ د دوی نه واپس لاړلې. دلته دوی هېڅ قسمه د ترقۍ کار ونه کړ، دوی ناقابله دي، هېڅ چل هم نه ورځي. نو موږ دا پښتانه چې کوم دي د ترقۍ په لاره باندې زموږ ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر آیات خان شیرپو صاحب کې دا قابلیت هم شته. انشاءالله دا پښتانه به موږ د ترقۍ په لار روانو. والسلام. ډېره مننه امجد خان.